اوس ما ته وایي ته د پښتنو جرګې له راشه او جی ملاقات کوو امنګ درځو او تاله دعوت درکو ما وام پارام پرېږدئ پرونه تاسو چېرته وئ نن پښتانه راغونډوي نن د پښتنو نه بېوقوفه او کمعقل جوړوي دا پښتانه راپاسوي او هلته نه به د هغه طرف نه به نور راشي دا به یو ځای کې او د دې فوج سره به یو جنګوي او پاکستان به ټوکړي ټوکړي کړي زه چېرې هم د دغه اجازت نه کوم موږ خپل موقف پیژنو موږ خپله لاره پیژنو موږ خپل ملک پیژنو دا پاکستان زمونږ ملک دی او موږ به د دې حفاظت کوو موږ د هغه مجاهدینو مرسته کوو کوم مجاهدین چې د الله د دین دپاره ولاړ دي او موږ د هغوی سره اوږه په اوږه به ودرېږو خو موږ هغوی ته وایو لږ د سوچ او د فکر سره به کار کوو دا فوجونه او دا ډلې به موږ سره ولاړي او موږ به د مسلمانانو ملکونو مدافعات کوو کمعقل سړی چې هغه له لږ طاقت لاس ته راشي نو هغه طاقت استعمال کړي او ختم شي هوښیار سړی خپل طاقت ساتي خو زه دا طاقت بې ځایه نه استعمالومه کله چې انګریز په دې ملک راته شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپلو کتابونو کې وګوره هغه نظریاتي انقلاب راوسته د هغه زوی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې ضرورت راغی نو هغه فتوا وکړه چې دا دار حرب دی او د هغه نوسې شاه اسماعیل او سید احمد شهید راولګېدل او هغوی تورې راوستې انقلاب دا په ډولکو تورو نه راځي انقلاب په چغو سرو نه راځي انقلاب د محلاتو نه راځي انقلاب د جونګړو نه اوچت شي او محلات لپیټ کې راولي انقلاب داسې نه وي هغې ته لار جوړولي نن به را پیدا شي او سبا به نه وي او هغه به انقلاب راولي او بیا به کله پښتانه استعمالوي او کله به بېوقوفه مسلمانان استعمالوي من چرې هم دغې ته اجازت نه ورکو زما جماعت چې څوک زما ارکاني کم زما جماعتي هغه زمونږ فیصلې ته ګوري او د هغې مطابق به رواني او په هغې باندې به ځي او که یو سړی زمونږ نه مني د هغه خپله خوښه ده ما ته یاد دي کله چې په افریدو کې په باړه کې مسله شروع کېده حاجي عبدالحنان هم یې ځان سره کو او نور ملګري او زه لاړم هغه ځای ته کم ځای کې چا ټوپک واله ناستو نو ما هغوی ته وویل مه کوئ دا کار دا ټوپک یې کېدی ستاسو مقصد پیر وتلو هغه لاړ به دا ټوپک یې کېدی د دې ضرورت نشته ګنې دا افریدی قوم به تباه کړي دا مسلمانان به تباه کړي دا ملک به تباه کړي دا کورونه او محلات به تباه کړي نو ما ته خو غږ ونه که او چې زه رالمه وی دته یو څو کسان ناست دي دی ما ته چل ښیو ما ته افریدی اته قومه ناست دی او ما هغه یې وکړل چې څه یې کول هغه قوم یې تباه کړه هغه ملک یې تباه کړه هغه کورونه یې تباه کړل هغه ځوانان یې تباه کړل ګټه یې څه وکړه ما ته هغه ګټه وښیه